أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. حضرت آدم علیہ السلام او داغه بیبی حوا علیہ السلام دواړو نه د الله د حکم خلاف ورزي د شیطان په وسوسه باندې وشو او حیرت شوی د کم ونه د خوراک نه منې کړو نو هغه نه خوراک وکړو نو الله پاک دنیا ته راولېږل او 200 کاله رب ته بیا جړه کړې ده او بیا الله د عرفات په مقام باندې دواړه یو ځای کړي دي دی چې ډېره زیاته جړاو کا ډېره خپېمانتیا وکړه په دې خپله خطا باندې چې زمونږ د رب د حکم خلاف ورزي وشوه نو الله پاک په خپله پې مهرباني وکړه او په زړه کې ورته د توبې کلمات وښودل ورته یې واچول چې تاسو ما ته توبه کوئ نو په دې الفاظ زمانه معافي وغواړئ چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين چې رب مونږ په ځان زیاتې کړې او که ته په مونږ رحم ونه کړې او مونږ ونه بخي نو مونږ به چې دی د لوی تاوان والا نه وګرځو دا ورته الله پاک خپله په زړه کې واچول او دواړو دغه کلمه ووی او الله پاک ورته خطا معاف کا خو دوباره بیا جنت ته واپس نه دی لیږلي هم په ځمکه باندې پاتې کړي دي ولې که دوباره جنت ته لیږلی وي نو بیا به د اولاد دا سلسله په جنت کې چلیده او جنت کې خو بې محنته مشقته نعمتونه به نو د دې بچو سره به د دغه نعمتونو قدر نو الله دنیا کې پاتې کو او دنیا کې اوس د دوی نه نسل خورئ او بیا د ده به ډېر بچي داسې وي چې د الله د احکامو تابعداري به کوي او محنتونه او مشقتونه به په دنیا کې تیری نو چې د آخرت نعمتونو ته الله جنت ته ولیږي چې اصل د مور او پلار زیاده دی هغه دی نو بیا به چې دی سره د آخرت د نعمتونو قدر وي او که چېرته دی همداسې تللی وي واپس نه بیا به هغه قدر نه لکه د یو سړي باره کې راځي وایي هغه ډېر زیات قرضدار و ډېر قرضدار و او څه بندوبست انتظام هم ورسره نو چې زه دا قرض ادا کړم نو وایي چا ورته وی چې پلاني علاقه کې یو ډېر سخي سړی دی او هغه د خلکو دا مصیبت او پریشانۍ په وخت کې د هغې امداد کوي نو ته ورشه کیدای شي تا سره م امداد وکړي او دا قرضونه د خدای د نه لرې کړي کم چې د نه څه ناست دی هغه پسې روان و چې کله د هغه کلي ته ورسېدو او ورنږدې شو د هغه کلي ته داخلېدو نو چا کټ چې دی په اوږو باندې شو خلک ورسره روان د تپوس کوي دا څوک دی دا ډېر سخي سړی وایي نن وفات شو دوی چې د چا په اسره روانو مخ ولاړو ډېر زیات خپېمانه او ډېر شرمنده او ډېر خفګان کې واپس کور ته را روان شو چې کور ته راغله د ډېر غم نه کټ کې پرېوت سترګې یې ورلې چې سترګې یې ورلې نو په خوب کې ورته وویلی شو وایي ستا د کټ د لاندې وایي ستاسو مشرانو چا خزانه خاښه کړې ده هغه راوباسه په هغې دا ټول قرض پوره کېږي ده په خوب کې چې چا د طرف نه ورته آواز شوی ورته وایي مخکې دې راته ولې نه خوله چې دونه ورپسې ګرځېدمه وایي چې مخکې ورته درته مې خولی بیا به د سره قدر نه خو چې اوس ورپسې خوب کړی دی او اوس د کړان نه پسې درته ښیم نو اوس بیا د سره قدر نو خبره دا وه چې آدم علیه السلام او بیبي حوا که الله دوباره چې دی جنت ته خېژولی وی د دغې خطا د معافۍ نه وروستو نو دا بچي سلسله خو به هلته بیا وه نو بیا هلته خو محنت او مشقت شته نه هلته خو بې محنت هر څه میلاویږي دوی سره بیا قدر نو چې په دنیا کې دوی د تکلیفونه او د هر څه تیر کړي او بیا جنت ته لاړ شي نو دوی سره بیا قدر وي دوی سره بیا قدر وي اوس د مشرانو نه تپوس وکړه چې دا پیسې څومره په سخته ګټلی شي ځوانانو ته او بچو ته څه پته ده بس دی خو ورته
ابو او داجی او کاکا او ماما راکا بس دا ورته پته نشي په څه طریقه ګټلې او نه زنانه ته دا پته لګي چې دا سونه په سخته ګټلې خو بس هغه یې والدې په ټوله میاشت ځان سړی ټوله ورځ او هغه په 5 منټو کې په بازار کې والد قدر تاسو خو هغه چانه چې چا په ځان ستړی کړي نو به هر حال چې دی الله پاک دوباره د دنیا نه واپس جنت ته نه دی خېژولي آدم علیه السلام بیبي حوا په دنیا پرې خود او سلسله نه الله پاک د اولاد روانه کا نو په هغه سلسله کې به څه بچی داسې وي چې هغه به د خپل پلار په دغه دین باندې په عقیده باندې ژوند تېروي نو دی چې دی جنت ته لاړ شي نو دی به د پلار او د مور وفادار بچي وګرځي او بعضې بچي به داسې وي چې هغوی به په دنیا باندې د دنیا په مزو چرچو عیاشو کې لګیای مشغوله بشي او اخرت به تیر شي چې زه خدای پاک دا کم ځای نه زما مور پلار را لېږلي آدم علیه السلام او بیبي حوا خو د اصل مور پلار او د هغې ځای خو جنت دی نو دوی نه غیر شي او د ایمان قبول نه کړي نیک اعمالونه کړي نو دی چې دی د جنت په ځای د آرام په ځای باندې د غمونو او مصیبتونو ځای ته الله پاک کړي نو الله پاک نننی آیاتونو کې آدم علیه السلام ته چې کم کلمات ښودلي د هغې ذکر کوي چې ما ته رجوع کا نو امام چې دی په رجوع په رحمت سره وکړي یعنې ما توبه قبوله کړه د خپلې خطا چې دی اقرار وکړو چې زه پوه نه شم ربه ما ته معافي وکړي نو الله پاک امام ورته معافي وکړه نو دا د بني آدم خصلت دی چې غلطي تې وشي دی به معافي غواړي دی به پې کلکېږي نه چې خمې کړي دي او چې معافي نه غواړي نو دا د شیطان خصلت دی شیطان ته الله وي آدم ته سجده وکړه هغه ونه کړه ورته یې ولې دی ونه کوي خمې کړي دي څه کولی شي الله ورته قضا ورکېږه ته هم د دې جنت نه بار کېږه ته مو ځه ته به هم چې دی ستا به ډېر ملګري وي او زه به تا او ستا د ملګرو نه جهنم ډکوم دا زما وعده ده لأملأن جهنم منک وممن تبعک څوک چې ستا خبره مني هغه به هم جهنم ته اچوم تا به هم اچوم نو شیطان کلک شوی دی په خپله غلطۍ باندې او آدم علیه السلام نه خطا شوی ده د خدای د حکم خلاف ورزي هغه پې معافي وغوښتې ده نو د بني آدم خصلت دی چې دی به په غلطۍ باندې ودرېږي نه دی به معافي وغواړي نو الله چې دی بیا معافي کوي الله ته دغه بنده ډېر خوښ دی چې خطا دې وشي او دی وایي خدای پې نه شم نو الله وایي زما معاف وایي ما پیدا کړی کمزوری تا نه به غلطۍ کېږي تا سره ما نفس شیطان لګولی خو لیکن چې دی پې کلک شي نو بیا الله د توبې توفیق نه ورکوي نو کله کله د ایمان سرمایه هم ترې نه الله والي نو بهرحال الله پاک دغه کلمات آدم علیه السلام ته ښودلي دا عبدالله ابن عباس رضی الله عنه او بعض نور سلف هغوی ووایي دا کلمې الله آدم علیه السلام ته ښودلې دي ربنا ظلمنا چې 8مه سپاره کې د هغې ذکر راځي او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي چې دا کلمات ورته الله پاک په زړه کې واچول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا اله الا انت انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت خدایا ما نه خطا وشوه ما ته معافي وکړي هغه د سبحانک اللهم چې موږ په مانځه کې وو دا کلمات یې ورته زړه کې اچولي آدم علیه السلام ته نو په دې الفاظو سره چې دی رب ته رجوع کړی ده رب نه د خپل خطا چې دی اقرار کړی ده او معافي یې وغوښتې نو الله ورته چې دی د هغې معافي وکړه او بیا ورته ووایي چې ځئ کوز شئ ټول آدم علیه السلام او بیبي حوا او دغه شان چې دی د هغه په منځ کې د هغې بچي تاسو ټول لاندې به په ځمکه پاتې کېږئ ولې تاسو پیدا شوي د پاره د ځمکې ځکه د رکوع په سر کې وویل شو انی جاعل فی الارض خلیفه چې الله وایي د ځمکې خلیفه ما دا انسان جوړ کړی دا انسان مې ولې پیدا کړو چې دی په ځمکه باندې زما احکام په خپله به هم پې عمل کوي او نور به هم چې دی په دې احکامو زما باندې عمل به پې کوي په هغې باندې نو وایي دې دپاره ما پیدا کړی دوی اوس په ځمکه باندې وي او الله ورته وایي ای آدم او بیبي حوا چې بیا تاسو ته زما د طرف نه څه هدایت راشي یعنې زما آسماني کتابونه راشي او د هغې تعلیمات چا قبول کو د هغې مطابق ژوند تېروي نو فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون هغې باندې به نه څه یره وي او نه به هغې غمجن وي خوف او دغه رنګ چې دی حزن دا خوف او حزن کې څه فرق دی خوف وایي چې